وی چې راغې دروازې ته ودرېده وی په کور کې د عثمان ذینورین خپل بچو ته غوسه شوی دی توجه کوي او غوسه پس دی بچو ته غوسه دی وی تاسو په پیو کې شات ولې اچولی دي پی مخکې نه خواږه دي او شات هم خواږه دي تاسو اسراف کوئ بچو ته وی بچو سره په دې جنګ دې بار دروازې ډبولې د بار ولاړ دی چې الله د یو انسان د خپلو بچو سره جنګ دی چې شات نه ورکوي هغه به ماله اشرفۍ سره کړي او ماله به پیسې سره کړي خبرې ته توجه کوئ زما محترم وایي چې بار راووته سلام یې واچو عثمان ذینورین یو اربپتی او کروڑپتی سړی دی ورته وایي یاره معافي غواړمه وایي تا ور ډبولې او زما لږ تاخیر وشو لږ لیټ شوم بچو ته مې څه خبره کوله خفه رانه نشي معافي ته یې وغوښته هغه هم قسم د خلکو صحابو نن خو ته کور کې ناست بار نه راوځې الله دې معافي وکړي چې راووته وایه څه دغه دی د زړه هم نشي کولی چې یو انسان خپلو بچو سره د شاتو په پیو په ګیلاس جګړی هغه به بل له څه ورکړي وایي یاره څه کار مې د سره عثمان ذینورین پې پوه شه کور ته یې بوته چې کور ته یې چې الله حرام کړي دي په انسان باندې مسلمان باندې د ټولو نه ړومبې نافرماني د والدینو دویم نمبر خپلې لوڼه جمدی خښول یا خپل اولاد غورځول په حالت د حمل کې خلک اکثر غورځوي دریم نمبر نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ومنع وهاتي دریم نمبر چې الله ته کم شی ناخوښه دی هغه بخل دی الله وی په مؤمنانو باندې مې بخل حرام کړی دی او بخیل سړی الله ته ډیر بدی شي الله وی په انسانانو کې ناخوښه سړی ما ته بخیل دی الله دې موږ د بخل نه وساتي ټول وایي آمین ځکه چې دا بخل دا یو د اخلاق رزیلونه یو دغه دی یو رزیل صفت ته په انسان کې چې انسان فقط د خپل نفس او د خپل ځان دپاره زمانه تیری او بعضې خلک پکې لا داسي چې په خپل ځان هم نه لګوي الله څوکیدار پیدا کړي د مال یې وله ورکړي وایي د دې څوکیداري کوه صرف د پاسه پې کښېنه او حفاظت یې کوه الله دې موږ د داسې مال نه وساتي وایي آمین د نبی علیہ السلام مبارک له یو زنانه راله بس یو واقع نیمه کومه زه خپل هم داسې ټیک نیمه نبی علیہ السلام مبارک له یو زنانه راله چې یو لاس یې اوچ شوی و معذور او یو لاس یې ټانټه شوی و وایي د الله رسوله دعا راته وکړه چې الله مې دا لاس جوړ کړي نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل دا لاس دې ولې اوچ شوی دی خبرې ته توجه کوئ ښه وایي د الله رسوله داسې کار و چې زما والدین وفات شو ما به دعاګانې کولې چې الله ما ته خپل والدین وښیي چې په جنت کې دي که په جهنم کې دي بعضې اولاد دي داسې د خپلو والدینو سره یې ډېره مینه نو وی خوب مې ولیده یوه شپه چې زما پلار د جنت په باغیچو کې ګرځي او زما مور د جهنم په کنده کې ولاړ ده په یو لاس کې ورسره کپړه ده او په یو لاس کې ورسره وازګه ده په هغې نه ځان د جهنم اور نه ځان بچ کوي یو ځان باندې مږي رامږي ما ته تپوس وکړه مورې ته خو ډېره ښه ښځه وې ستا خو چېرته ما ګناه نه ده لیدلې او نه ما ستا نافرماني لیدلې ده چې ته نافرمانه ښځه وې تا خو زما د پلار خدمت هم ډېر کړی دی وایه جهنم کې څنګه زمانه تیرې هغې ورته جواب کې وی لورې ما کې یو بد صفتو د هغې د وجې نه الله جهنم ته غورځولم مورې څه صفتو درکې لورې په ما کې بخل ډېر زیات د الله په نامه مې ورکړه نه کوله الله د هغې مقابله کې جهنم ته وغورځولم او مورې دا لاس کې د سره کپړه او د وازګې سري وایي لورې په زندګۍ کې مې 2 پیرې صدقه کړې وه د هغې په برکت کې الله یو کپړه معمولي او یو وازګه راکړې ده چې ځان نه پې د جهنم تپ لرې کومه د هغه صدقه قبوله شوې ده پلار له ورلم پلاره زما د مور خو ستا چېرته نافرماني نه ده کړې ولې وایي پلار مې کم چې حوض کوثر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته قرآن کې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر اے نبی علیہ السلام مبارک موږ به تاله حوض کوثر درکو حوض کوثر داسې یو حوض دی
چې د هغې اوبه د شاتو نه خوږې دي او د پیو نه سپینې دي زما محترمو چې یو پیره پکې انسان غوپه شي په مخ ته ځمکه به د هغه نه حسن والا بنده پیدا نه کړي دومره ښکلې اوبه دي وایي زما پلار په حوض کوثر ناست دی او خلکو له اوبه ورکوي پلار خو مې جنتي و که نه نو یې ماته یو پیالې په زوره باندې واغسته او خپلې مور له مې ورکړه چې مور مې د جهنم اور مې پې نه پیرزو کېده و چې څنګه مې مور پیالې خولې ته کوله غیبي اواز راغی چا چې د الله دشمن او بخیل کس له د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خدایه ته لاس اوچ کړې و چې سار راپاڅېدم الله زما لاس اوچ کړی و د الله رسوله ما د یو بخیل سړي امداد کړی په خوب کې د بخیلې ښځې مې امداد کړی الله مې لاس اوچ کړ الله د موږ د بخل نه وساتي بیا شوق سره امین ووایي وایي د الله رسوله دم پې واچو چې دغه شي وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک خپله امسا مبارکه راواغسته او د هغې په لاس باندې راښکده یا خو لاس اوچو یا واپس پې غوښه چړو سوه داسې شوه ګویه چې دا لاس چېرته اړو بیمار شوی نو ټول څوک سره سبحان الله دا خو د نبي علیه السلام معجزه وه که نو الله وی ما مال درکړی دی د زیا نه به وساتې چې مال به نه ضایع کې زیا به د مال نه کې لیکن بخل به م نه کې هلکه چې د الله دپاره ضرورت شه مانه بندګانو ته ضرورت شه عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه په دور کې ابوبکر صدیق له یو سړی راغی وی یاره ته خو ډېر لوی تاجر یې ابوبکر صدیق ته وی زما لږ پیسو ته ضرورت دی او مقروض شوی ما د شام نه راغلی یم ستا تذکره مې اورېدلې ده ته ډېر مالدار سړی وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را روان دی د کور یې غټه دروازه وه خلکو وی د کوم کور چې غټه دروازه مونږ چې ډېر مالداره دی وی چې کور ته یې ودننه که ویې کتل د کجورو د پاڼو نه یو چیټایي جوړه شوې ده او هغه هم شلېدلې ده وی زه یې دننه کړم ما ته وی پرده مې ماله خو چې دننه یې کړم وي قسم د 3 ورځو نه مې روټۍ نه ده خوړلې ابوبکر صدیق ورته جواب کوي لیکن الله ته پته ده وږی یم ډېر او په کجورو ګزاره کوم بعضې ټایم کې کجورې م میلاو نشي څونه زمانه وشوه چې د غنمو دانه مې نه ده خوړلې ما غریبي ده ډېره او خلک وایي ابوبکر صدیق ډېر لوی تاجر دی خو تا لیږم عثمان ذینورین له لړ شه او چې څونه پیسې دې په کار یې در به کي ښه ستا حواله د ورکم ما ته وی د حوالې ضرورت نشته ته ورشه ورته بس در عثمان مانه د عثمان دروازه وډبوه زما محترمو عثمان ذینورین یو تاسو به د هغه د سخاوت تذکرې اورېدلې وي چې عثمان ذینورین یو سخي بنده دی یو سخي صحابي دی الله کروڑپتی پیدا کړو لیکن یوازې کروڑپتی نو ګوره الله وله زړم کروڑپتی او اربپتی ورکړو چې راته به د خدای په مال او د خدای په نامه به بنداز ورکو چې غریب به ورته ودرېده زما محترمو اوس خو الله دې معافي وکړي کوم چې کروڑپتی اربپتی د هغه د کور به ته اوبه م ونسکې ځکه د قیامت علامات یې الله دې معافي وکړي هغه ما ووایي که نه د مال څوکیداري صرف وایي چې راغې دروازې ته ودرېده وی په کور کې د عثمان ذینورین خپل بچو ته غوسه شوی دی توجه کوئ او غوسه پسې دی بچو ته غوسه دی وی تاسو په پیو کې شات ولې اچولي دي پی مخکې نه خواږه دي او شات هم خواږه دي تاسو اسراف کوئ بچو ته وی بچو سره په دې جنګو دې بار دروازې ډبولې د بار ولاړ دی چې الله د یو انسان د خپلو بچو سره جنګ دی چې شات نه ورکوي هغه به ماله اشرفۍ سره راکړي او ماله به پیسې سره راکړي خبرې ته توجه کوئ زما محترم وایي چې بار راووته سلام یې واچو عثمان ذینورین یو اربپتی او کروڑپتی سړی دی ورته وایي یاره معافي غواړم وایي تا ور ډبولې او زما لږ تاخیر وشو لږ لیټ شوم بچو ته مې څه خبره کوله خفه رانه نه شي معافي ته یې وغوښته هغه هم قسم د خلکو صحابو نن خو ته کور کې ناست بار نه راوځې الله دې معافي وکړي چې راووته وایه څه دغه دی د زړه م نشي کولی چې یو انسان خپلو بچو سره د شاتو او پپیو په ګیلاس جګړی هغه به بل له څه ورکړي وایي یاره څه کار مې د سره عثمان ذینورین پې پوه شه کور ته یې بوته چې کور ته یې بوته درستخان یې ولګو پی م وله راوړه شات یې م وله راوړه وی پی او شات مې وسکل دوباره ورپسې حلوا م راله حلوا مې م وخوړه ما وی الله په کور کې د بچي سره د پی او په شاتو جګړه او ما له 3 سیزونه راوړه حیران وم زړه کې دا کرم ریبم چې دننه بچو سره په پیو او په شاتو جګړه وه ما له ورسره الوا م رابار کړه ما له ورسره طعام م رابار کړه دا څنګه عجیبه سړی دی
و چې دغه شو وی ما ورته حضرت زه د شام نه راغلی مسافر یم او پیسو ته مې ضرورت دی قرضه مې پکار ده وی عثمان ذونورین ما ته وکتل غلام ته آواز وکړه غلام راغی یو اوښې وله ډکه د توخې نه او ګویا چې چکې 6000 دراهم او ریالې وله ورکړه د ما محترمو دا کس ورته جواب کې وی زما خو پکار 3000 ریاله 3000 ریال هم ډیر شي او 3000 دینار هم هغه وخت کې ډیر شي او تا 6000 راکړه بوی ته د شپږو دا خبره مه کوه په دغه باندې ورته د خوراک سامان هم په اوښ باندې واچو اوښ یې م وله ورکړه حضرت دا اوښ خو زه نشم واپس کولی عثمان ذونورین ورته وایي ما د واپس کېدو دپاره درکړی نه دی ما تحفه کړی دی بوزی وایي ده چې وایي ما ته تپوس وکړه زړه کې مې اشکال و چې حضرت ماله خو تا په یو جرق باندې 6000 ریال او اوښان اوښ راکړه او سامان دې راکړه دننه د بچي سره په دغه باندې جګړه وه او عثمان ذونورین سر ښکته کړه ما ته وویې وایي الله ماله مال دې دپاره نه دی کړی چې زما بچي پې عیاشي او تماشې کوي د ما محترم ایمان ته ګوره ماله الله مال دې دپاره نه دی راکړی دا زما رب راکړی دی او اخیستیم شي چې زما بچي پې عیاشۍ کوي ماله الله مال دې دپاره راکړی دی چې زه پې د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د امت نوکري وکړم مال دې دپاره الله راکړی دی نن خبره د سخا کوم وی عثمان ذونورین ورته وی مال الله مال دې دپاره نه دی راکړی دا زما رب راکړی دی او اخیستیم شي زما محترمو چې عثمان داسې بنده دی چې به ورته پته ولګېده چې د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې فاقه او غریبي چلیږي په خپله به سودا په خپلو لاسو راواغسته کرپتی دی عربپتی دی مالدار دی نواب دی خان دی په خپله د دنیا غلامانو وینځې لري خشاک به په خپله راغستی و درې مصطفی ته به لاړه د مصطفی کور ته به لاړه په خپلو لاسونو به اور بل کړه په خپلو لاسونو به ترکاري پخه کړه او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته به روان کړه چې د الله رسول دا مال الله تا دپاره راکړی چې مال د په دې کې مزه میلاویږي چې دا مال پتا محمد باندې ولګوم د ما محترمو الله دې موږ داسې جوړ کړي چې مال او یو خبره کوم ګوره د سخي او د شوم اکثر د مشرانو ته د دې پته ده د سخي او د شوم یو عمره لګي بعضې خلک نه ورکي په غلطه طریقه ته پیسې لاړې شي یو لوی درف وله راشي بس په کروڑونو او لکونو روپۍ ته والوځي ولې د هغه پیسې په دین نه لګېږي الله وایي چې په دین نه لګېږي نو ماله طریقه راځي د ایستو زه یې دنه په بل طرف باندې وباسم دا د ما رب ویلی دی ښه دا د ځان نه خبره نه کوم نو زه وایم خبره د سخا او خبره د مال کوم مال دله راغې پیسې دله رالې ولګوه د الله د رضا دپاره ولګوه په مساجدو مدارسو باندې ولګوه په یتیمانانو مسکینانو فقیرانو غریبانانو باندې وکړه پې د یو مسلمان ورور هلکه امداد دې دپاره نه چې دې جمع کړي دي زما محترمو دغه مال به تا بچ کوي په قیامت او په قبر کې که تا بچ کوي ستا خو نور اعمال موږ ته پته ده زموږ اعمال ډېر کمزوري دي که نور سني نو الله ته خو به دا ووایې چې خدایا زما تا باندې قرضه ده الله تا باندې مې قرضه ده لږې پیسې مې دنیا کې درکړې وې او تا خپله فرمایلي دي چې ماله څوک مال راکړي زه د هغې په 940 چنده ورکوم الله تا باندې مې قرضه ده اوس ماله قرضه پکار ده نو زه وی رب به جواب کې وي رب به جواب کې وي زه قرضې ورکولو والا ښه قرضې والا ورکولو والا یم زه یم چې پتا جهنم واجب الله به مقابله کې جنت درکوي د ما سخا وکړه چې څومره دی وستې ولو بشق تمرتن ښه د کجورې نیمه حصه دې دغه کېږي تا سره یوه کجوره د جیب کې نو په لاره ګرځه چې نیمه به زه وخورم او نیمه به مسلمان ورور له ورکړم داسې سخا ځان کې پیدا کړي الله دې موږ ټولو کې داسې سخا پیدا کړي نو ما وویل چې نبي اسلام وفرمیل چې څلور څیزونه دا حرام دي په هغې کې نافرماني د والدینو دویم جمدی لوڼه خښول مانه لوڼو له زهر ورکول په زهر ورکولو باندې پوهېږئ که نه انسان داسې کوي تاسو پوهېږئ ماشومان ناسې ویل نشم او دریم نمبر هلکه بخل کول الله وی حرام کړی مې دی او څلورم سوال کول بعضې خلک سوالونه کوي د دې نه دا څلور څیزونه حرام دي او درې څیزونه الله مکروه کړي دي په هغې کې قیل او قال دی فضول خبرو نه الله منع کړې ده څوک چې فضول خبرې کوي الله ته نه خوښېږي یو دویم نمبر الله وفرمایل چې سوالونه ډېر زیات مه کوئ بعضې خلک تپوسونه یاره چې دا چل داسې وشي نو څنګه به
بې ځایه سوالونه کوي دا سوالونه دا شی مکروه دی مکروه تحریمي دی او دریم نمبر زیاده مال هسې بیسه په ډمانو اجراګانو په ډمو باندې لګول چې ته اجرې ته حضرت صاحب اجرې ته اجراګان نوستي دي او ځان سره د 50 لوټ نیولی دی ډمه داسې هم چکر ولګوي واپس تالم غېږې له راشي او 50 روپۍ دنه والي بیا دې 100 روپۍ نیولې دا ما ته پته لګېږي تاسو که په ټولو شی ما ته پته لګېږي او تا اجراګان را نیولي دي زه یم ستا پیسې حرامې دي نو په بل طرف ته الله وباسي الله دې موږ د دې نه وساتي حدیث ته وکړي ان الله بېشکه الله تعالی چې دی حرم علیکم حرام کړی دی په تاسو باندې حقوق الامهات نافرمانی د والدینو وعد البنات او لوڼې وجله ومنع او بخل کوله وحات او سوال کوله وکره لکم او مکروه د ستاسو دپاره قیل وقالا فضل خبرې کوله وکثرت السؤال او ډیر سوالونه کوله واضاعة المال او مال ضایع کوله بې ضایع واخر دعوانا الحمدلله لږ داسې ټیک هم نه یم بس الله موږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت خدای وګوري الله د یخنۍ په موسم کې تا ته پته لګېږي الله چې بیماران هم دي بعضې ملګري پکې بیماران هم دي بیا هم ستا در ته حاضري کړې ده ستا د محبوب خبرو وینا ته خدای حاضري کړې ده ستا وینا ته حاضري کړې ده ته خپله الله فرمایلی دي چې دا مجلس زما او د فرښتو مجلس دی الله د دې مجلس او د دې فرښتو د مجلس په برکت باندې حاضر مجمع چې څومره تیر شوي ماضي کې ګناهونه دي الله د عفو قلم پراخ کا الله موږ ته د نیکو توفیق خدای نصیب کا الله د خپل ځان سره خدای وابسته کا دا کتاب د دې مجمع دپاره خصوصا د دا کلي دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځوه کوم ملګرو په دا یخنۍ کې د درس ته د نبی اسلام مبارک د اقوالو ته حاضري کړې ده الله قدمونه په تله د نیکۍ کې واچې د دې جزا ورته په دنیا آخرت دواړو کې خدای ورکې الله د دې په برکت باندې کومو کسانو کاروبارونو کې فرق دی یا کاروبارونه کمزوري دي یا کاروبارونه خپل نه دي خدای برکت پکې واچې د چا رزق تنگ دی الله د رزق ول وسیع کا د رزق وای خدای د حلال رزق باران په خدای د اسمان نه وکا الله څوک پکې قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه تمام امت محمدیه خدای اوساته الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کا څوک بیماران دي الله شفای کامله عاجله مستمره و نصیب کې بعضې مرګري د دعا التجا کې الله د موږ په دعا کې خدای داغي حصہ وګرځي الله د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او په وخت ځن کې دنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه یا حبیب سلام علیکہ سلام